السلام علیکم. یخ دی او د یخ موسم دی، تاسو به خامخا زکام کیږي او زموږ پښتانه چې دی هغه خو به صغیرې دستي جوشندې راخیږي دکانو څخه او خوري استعمالي او نو خوري. خیر دا یو خبره په ذهن کې واچوي. نن زه خبره کوم په جوشنده کې موجوده یو ډیر زهرجن شی افیډرا په حواله سره. زه د یو کمپنی په خلاف نه یم لګا، صرف اور صرف تاسو ته آگاهی در کوم چې د افیډرا یا افیډرین چې کوم دی یو سره کوم زهرجن شی دی او سات زما د کوم د مطالعې مطابق د ډسکشن مطابق چې کوم خبر ده هغه د توکم په اړه بل خبر دی چې تاسو د افیډرا چې په کوم جوشنده کې موجود دی هغه مې استعمالوي. اوله خبره. دویمه خبر دا ده چې تاسو د خپل د مخ څخه ادویات مې استعمالوي. او دریمه خبر دا ده چې تاسو کله چې ډاکټر ته ځئ خپل زړې دوايي خامخا او شایسته او دته په کار دی چې تاسو خپل د زړو دواو پښتنه خامخا وکړي. کله دې څه پښتنه نه کوي تاسو په یو مختلفه قسمه مسله کې دی تاسو اجدلې سي هغه لکه څنګه مرګ ته انسان رسېږي. کچيري تاسو د زړو دواو آگاهی خپل ډاکټر ته نه کی ور کاغه چیرې د MBBS ډاکټري که د فارماسي ډاکټري کاغه هر یو وستانه چې په کوم منته علاج کوي. صحیح سو مجلس تراسه. اولنی خبر افیډرا. تاسو چې دا کوم جوشنده راخي په دا کې دنه موجودي افیډرا چې کوم د یو قسم داسې ډرګ دی زهرجن ډرګ چې په 2004 کې دا بالکل بند کول شوی دی. زموږ خبر نه راته کوم دا کتابونه چې کوم چا لیکلي دا خبر درته کوم. هغه دا وایي چې په 2004 کې دا موږ مکمل بند کړي. ولیم بند کړي چې کوم خلک دا ډرګ استعمالوي په مختلفو قسم شانو کې، خاص طور پر لکه نن سبا چې موږ په جوشنده کې استعمالو دا چې ته خو پتا کې کوم کیفیت راځي د کتاب مطابق د تشایم ستا چې کوم بلډ پریشر دا شوټ کی، ستا چې کوم د زړه درکن د غزات کی، ستا په پریشر ډایلیټ کی، ته خو آرام محسوس کوي چې یاره مطلب ستا چې کوم سا نه دی د هغه سره خلاص سولې او ساده خلاص سو اسانه سول. لیکن مزید چې کوم ته مسلې مسایل پیدا کوي لکه د سر درد، ستا چې کوم د خوب دی د خوب چې کوم سیستم دی غدر خراب کی، دا رقم د نوري مسلې مسایل هم پیدا کوي حتی کې تا تر مرګ پورې ورسي. ولې ستا وزړه ته هم د تکلیف او تاوان رسي. نو تاسو آگاه اوسئ چې په کوم جوشنده کې افیډرا نامي کیمیکل موجود دی هغه جوشنده بالکل مې استعمالوي. که تاسو هغه استعمالول نو تاسو خرابې درسي. دویمه خبره دغه خبره ده چې مطلب د خپل د طرفه څخه جوشنده د کچیدار شي دی مې استعمالوي. یو خپل ډاکټر سره خبره کوي. او دریمه خبره ته چې خبره کوي د خپل ډاکټر سره هغه ټایم تا چې کوم زړې دواوی استعمال کړي دي په 13 میاشت کې دا کم ټایم چې استعمالي خپل د دواو یو چارج سره کښې جوړوي شروع کوي. کتا سره هغه د سری نو ته په اساني سره چې کم دي خپل مرض علاج هم کولای شي او ځان په نورو خرابیانو کې څه مترا کول. یو اگزامپل در کوم، مثال در کوم د یو کیس ته. هغه کیس څنګه دی؟ هغه داسې کیس دی چې یو مریض راځي هغه د ډیپریشن مریض دی، هغه دوا استعمالي. نو مریض ډاکټر چې کم دی هغه ته دوا ورولي کړه د لاړې وي اخستله هغه کې هغه چې کم ډاکټر دی مازه ډیګري افته چې کم ډاکټران دي مازه ډیګري خو سره ټیک سول لیکن مطالعه ونی وي ریسرچونه نه وي او په هغه نه اصلي. خیر هغه یو بل دوا مسل لیکل د پاک د نه افیډرا ور سره داغه د جوشندې خبره سره کوم دا چې بوله د قسم جوشنده هم سره لیکل جوشنده هم خوړل او هغه دوا استعمالولې یا هغه پرې شو. اوس ټیم چې دا خوړلې څو ټیم بعد چې کم دی پاک نور مسلې مسالم دا سول او اخر کار سړی مرګ ته ورسوي. دا ولي هغه چې کوم دوا ولا چې کوم د ډیپریشن د پر استعمالي شي هغه دوا استعمالي داغه سره کته چې جوشنده استعمال کوي چې پاک افیډرا موجوده وي. داغه افیډرا او هغه د ډیپریشن چې کوم دوا دي یا د انزایټي یا د نور مطلب دماغي مسلو مسایل چې کوم دوا دي استعمالي دا دواړه چې سره وخوره په ټایم کې دا چې کی دا تا خرابوي او حتی که تا و مرګ ته رسي. ول دا یو د بل دواړه یو رقم کارونه کوي او دواړه شو ته کوم کارونه کوي هغه یو د بل د کار د وجې ستا چې کوم سیستم د غډر مختلف قسم د خراب کوي چې هغه تا و مرګ ته ورسي. دا خو اوس ما ته ویل چې مطلب ته یو د بل سر نږدې وخوري. دا هم لیدل سوي دي چې 2 هفته مخکې هغه قسم چې کوم مریض ول هغه خپل دوايي پریش ویلې او اوس لاړې جوشنده راوخل جوشنده استعمال کړل. جوشنده مثال در کومونی په جوشنده کې هغه شی بخښه دی افیډرا. نو مطلب دا څه بول چې هغه افیډرا استعمال کړه. هغه افیډرا استعمالولو بعد هغه مریض چې کوم دی په هغه کې نور تبدیلي رااله صحت نور خرابي تر روان شلو، صحت خرابېدي او بيخي زیات خراب شلو او داسې مریضانو چې په هغه کې اکثریت مرګ پکې واقع شلو، ډېت پکې راغی په هغه کې. نو دا یو واقعي تاسو تم درکول چې د جوشندې استعمال چې کوم دی هغه مکوي، خاص طور پر چې په هغه کې افیډرا موجود دی. افیډرا نامي کیمیکل پکې موجود دی. ثانک یو.